الله فرمایي چې دا جهاد څه نوي څیز نه دی بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې انبیا چې هغې ته موږ د جهاد حکم ورکړی او الله فرمایي کو چې موږ د جهاد دا حکم نه ورکولی نو بیا به څه شوي وو چې په هر وخت کې کوم مذهب حق و نو د هغې عبادت خانې به چا محفوظې نه وي پرېښودلې هغه به یې ولې روانې کړې وي لکه صوامع دا د صومعه د دې جمع ده او دا څه ته ویلی شي نو دا د نسوارو د راهبانو به چې کومې خلوتخانې وي نسوارو راهبان د هغې چې ځکه د نسوارو د عیسایانو په مذهب کې رهبانیت جایز و رهبانیت پیدې ته وي چې یو کس په خپل کډ او کاټن راواغستل یو غار کې به کېناستو او هلته به صرف د الله تعالی عبادت کو او په وخت د ضرورت به خوراک کو نه به چا سره خبرې کولې نه به یې غم خادي کول نه به یې ښځه کوله نه د بچو تربیت به یې کو ښځه به یې ونه نو بچي به یې څه هېڅ به یې نه بس صرف دومره به یې دغه کول چې به یې خوړه او د الله عبادت پکه او د خلکو نه به یو سیټ ته ناست نو دا د راهبانو او غزیینو دې ته چې کوم دی صوامع ویلی شي نو الله وی دا به ځکه چې د عیسایانو د عیسی علیه السلام په وخت کې عیسیت مذهب حق و نو په هغه وخت کې بیا د راهبانو د خلوتخانې چا نه وې پرېښي نور مذهبونو والا آتش پرستو مشرکانو به دا نه وې پرېښي دوی به عبادت خانې به ولې ختم کړي وي دوی به هم ختم کړي او چې هغې ته د جهاد حکمونو د خپلو عبادت خانې حفاظت وکړو دا جهاد دا خو د اعلی کلمت الله دپاره دی او د مسلمانانو د حفاظت دپاره دی نو د دې وجې نه الله فرمایي دغه رنګې بیع چې کوم دی دا د کنیسې ته ویلی شي د عامو عیسایانو چې کمې عامې عبادت خانې وي کنیسه چې ورته وي نو هغې ته ویلی شي بیع دا د بیعتون چې کوم دی جمع ده او بیعتون دی چې کوم دی واحد دی او دا بیعون دی جمع ده نو دا د عیسایانو چې کومې کنیسې به وي نو هغې ته ویلی شي او صلواتن دا د صلاتن جمع ده صلوات دی جمع ده صلاتن مفرد دی واحد دی نو دا د یهودیانو عبادت خانو ته به ویلی شي صلوات دا د یهودیانو عبادت خانې او بیعن دا د عیسایانو عام عبادت خانې کنیسه چې ورته وي او صوامعو دا د عیسایانو د راهبانو هغه د عبادت چې کوم ځایونه بو نو الله وی کو چې مونږه جهاد نه مقررولی او د خلکو جهاد نه کولی نو په خپل وخت کې هر مذهب حق و یهودیت په خپل وخت کې حق و بیا وروسته منسوخ شو عیسایت په خپل وخت کې حق و بیا وروسته منسوخ شو اوس زمونږ دین حق دی او دا به تر قیامته پورې دا حتی حیات دی نو په دې خپل هغه مذهبونه ذکر نه کړل چې کوم آسماني مذهبونه نو خلکو د ځان نه ذکر کړي لکه د آتش پرستو چې کوم مذهب دی د هندوانو کوم مذهب دی دا الله تعالی ذکر نه کړل مندرونه به ذکر نه کړل ځکه چې دا دوی د ځان نه جوړ کړي دا د آسماني کتاب او د اسمان د الله تعالی مذهبونه نه دي نو دلته کې الله تعالی فرمایي چې دا جماعتونه به محفوظ نه کنیسې به محفوظ نه په خپل وخت کې دغه رنګې چې کوم دی د یهودیانو عبادت خانې به محفوظ نه وي او د راهبانو عبادت خانې به محفوظ نه وي خو چې موږ جهاد نه فرض کولی او مسلمانانو سره دا کافران ختم کی د کافرانو مقابله وکړي نو خپل عبادت خانې خپل کتاب خپل مسلمانان دا محفوظ کی نو د دین مدد څه د جهاد کول دغه د جهاد فضیلت ذکر شو چې څوک د الله تعالی د دین مدد کوي نو الله تعالی به د دې خلکو خامخا مدد کوي او دې مسلمانانو د کفارو باندې غلبه ورکړي نو دلته کې فضیلت ذکر کو مسلمانانو سره د مدد وعده مو فرمایله